اوس د ليله القدر د شپې د تلاش د پاره زما سره 2 شپې پاتې دي. یو 28مه شپه ده او بل چې کوم دی یو کم 13مه 29 وا. دا 2 شپې زما سره ډېر زیاتې اهمې پاتې دي. په دې شپو کې مونږ او تاسو نور هم خپل عبادت سیوا کو، هغه اعتکاف ولدي او که غیر اعتکاف ولدي. ځکه دا مبارک شپې دي. انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا كان ليله القدر، کله چې د ليله القدر شپه شي، نزل جبرائیل علیه السلام چې مقربه فرشته دا نازلېږي فی کبکبه من الملائکه، د فرشتو په جرمټ کې، د فرشتو په جماعت کې نازلېږي. یصلون علی کل عبد، سکارې دي کارداله چې هغه خلق چې هغه د الله رب العزت په عبادت کې مشغول دي، قائم په ولاړ باندې قیام کوي او قاعد یا په نفس باندې د الله ذکر کې مشغول دي، د الله په عبادت کې مشغول دي، نو هغه خلق باندې یصلون رحمت دعاګانې واړي د الله رب العزت نه. دغه فرشتي د دې عبادت کوونکو لپاره دعاګانې غواړي. جبرائیل علیه السلام ورسره وي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت په حدیث مبارک کې چې فرشتي جبرائیل علیه السلام فرشتو ته وی خوري شي په دې ليله القدر په شپه باندې تاسو خوري شي چې یو کور پاتې نشي، ځنګل پورې، کشتو پورې، سمندرونو کې چې کوم ځای کې مؤمنان دي، مسلمانان دي، خوري شي. او چې کوم ځای کې خلق ته او د الله په عبادت کې مصروف دي، دا غي سره مصافحه کوي، سلام کوي، دا غي لپاره دعای خیر کوي. دغه فرشتي خوريږي او دغه عبادت کوونکو باندې سلام کوي، هغه سره مصافحه کوي. ماته ته د هغه مصافحه سلام کول مخصوصي مونږ یې نه، لیکن دغه نشانه ده چې زړه ته یو سکون او تسلی راشي په دې عبادت کې. نو دا دومره اهم شپې دي چې په دې کې زما ستاسو لپاره فرشتي راځي او د رحمت دعاګانې کې د الله رب العزت نه. روزدار خو اسم روزدار د پاره الله جل شانه او دشت بیابانونو کې داونی بوټي او چینجی مرغان فرشتي دا ټول لګي روزدار د پاره دعاګانې. روایتونه ثابت دي په سمندرونو کې میان دا د روزدار د پاره سکی دعا کوي. د روزدار دومره لوی اهمیت دی د الله رب العزت په نسبت باندې، څومره قدر سره الله رب العزت دی روزدار ته ګوري چې د روزدار خوب څه د عبادت دی. روزدار تراویح کوي او بیا د غینه وروسته ودی شي، سټیم کې دی آرام کوي، د شپې عبادت کړي دی، د ورځې آرام کوي، وده دی. الله جل شانه د په یو سلګي د خوب باندې د سبحان الله ویلو اجر او ثواب ورکړي. دارنګه هغه روزدار چې هغه خاموش ناشته، بالکل غلی، نه دروغ وي، نه غیبت کوي، نه چغلي کوي، نه د چا سره خبرې کوي، خاموش ناشته، غلی ناشته، روزه ده. د په خاموشه ناسته باندې الله رب العزت دته د سبحان الله اجر او ثواب ورکړي. دا خو صرف غلی ناسته باندې دومره اجر او ثواب ملوي، صرف په هدا کېدو باندې دا یو سبحان الله اجر او ثواب ملويږي.
چې روزدار عبادت کې نه داغه به څومره اجر او ثواب وي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث قدسی دی چې الله جل شانو فرمایي الصوم لی وانا اجزی به، روزه خو زما د پاره ده او زه به د دې روزې بدله ورکوم. نو الله بدله څومره د غفور رحیم دی، ډیر زیات وسیع فراخ رحمتونه دي د الله جل شانو. دغه موږ تاسو اندازه نشو کولای. نو دا لیلۃ القدر شپه دا دوه شپې د ما سره اهم پاتې دي چې په دې کې مونږه د شپې په غفلت کې د آخرت تیرې نشي. سنسا عبادت کو، سنسا عبادت په دې شپو کې کو، کم از کم د ما